زما محترمونن درته د مالی پریشانی د پاره او د مالی رکاوټونو د پاره یو داسې وظیفه بیانوم چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ارشاد مبارک کې یو صحابي ته فرمایلی دا او اغویله ورکړی دا. مفتی شفیع رحمه الله لیکي چې یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام تیرېدل په یو داسې کس باندې وشو چې هغه ډیر په بد حالو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوسو کو چې ستا د دومره بد حال ولې دی؟ نو هغه کس ورته وی چې یا رسول الله غربت او بیمارو زما دا بد حال جوړ کړی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې ته تسبیح الخلائق او تسبیح الملائکه ودا ته ولې نه وی؟ نو هغه صحابه ته وی چې یا رسول الله دا خو زنه پیژنم چې دا سدي. نو بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ته دا سوایا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. نو بیا هغوی وی چې دغه صحابي وی چې ما دا عمل شروع کو او لږې ورځې م تېرې نه وي چې الله تعالی زما هغه ټول تکلیفونه مالی رکاوټونه یا څه چې وو هغه الله تعالی دفع کړل او د خوشحالۍ ژوند رالی. خو بیا مفتی شفیع صاحب دی وایي چې د دې طریقه بزرګان دین بیا دا ښودلې ده د دې د ویلو چې دا به د سحر د سنتو او د فرضو په منځ کې 100 مرتبه وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو دا په هغه وخت کې او آخره کې استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. نو د سحر د سنتو او د فرضو په منځ کې چې دا 100 پیری ویلی شي نو دا یو اکثیر او مجرب کلمات دي چې د الله تعالی حبیب صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ورکړي دي. نو د چا چې دا تکلیفونه دي نو دا کلمات شروع کو او د ګناهونو نه ور سره ځان ساتو. نو ان شاء الله الله تعالی به دغه رکاوټونه دا ختم